دلته د دې خلکو سره خبرې سپینې کی الټا دا کار کیږي چې د ظلم د پاسه ظلم او د هغې د پاسه بل ظلم او بیا دا لوبه چې د هغې ظلم ته پوس له څوک روځي نو هغې سره بیا ظلم. نو که ستاسو دا خیالي چې په ظلم به ستاسو خولې موږ له بندې کې یا په ظلم به تاسو په دې پښتنو کې څه داسې یره پیدا کې چې دوی به خپل تپوس له نه روځي. نو دا خبره ډېر په جار کوم چې موږ د باچا خان بابا پیروکار د عدم تشدد د لارې خپل تپوس کوو، موږ تشدد نه اپناوو او نه به ستاسو دا ګټیا حرکتونه زما رونه ما او دا پښتانه په دغې لارې روان کړي شي چې دوی به خدای مکه تشدد وکړي. خو دا یاد ساتئ چې پښتون بهادر قوم دی، ستاسو په دې بزدل حرکتونو به پښتون چرم ونه یریږي او د خپل موقف نه به وروستو نه شي. ټول ملګري چې هر څنګه کولی شي د غرونو سره ودرېږي او که د دې حکومت دا رویه نو بلکل موږ ورسره هر حده پورې به ودرېږو او خپل تپوس او پوښتنه به کوو. چا چې دا عمل کړی دی د دې خلاف د فوراً کاروایي وشي. دغه خلکو له څنګه چې د نواز شریف په حکومت کې ستاسو 124 دن درنو ته نواز شریف به روټۍ رالېږلې هغه کردار ادا کې ځان نه سپک مه جوړوئ او دا کردارونه نه خوښوي دا خلک. ستاسو چې اول نه کم کردار لګیا دی چې په دې رویه کې تاسو په دې پښتنو دا الزامونه ولګول چې دا راغلي دي او دوی په فوج او د فوج په دغه خلکو باندې حملې کړي دي. ستاسو وزیرانو ښکارا په قومي اسمبلی کې چې کم تقررونه کړي دي نو ماله شرم راځي چې زه دغه وزیرانو ته پښتون نه ووایم، داړو د سره پښتانه دي نه. او تاسو اوس د خپلو آقایانو ځکه غلامان یې د هغې آقایانو خدمت کې دونه مخکې لاړی چې پولیس امر ولېږه چې د دې تنبوان راغونډ کړي. ورځې م کمې دي، دا کارونه مه کوئ، رویې بدلې کې وخت به تېر کړی شي. ډېره مهرباني، یو جهان مننه.